د نبی علیه صلوات والسلام د دنیا نه برغبتي د ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه صلوات والسلام یو ورځ په یوه چټایي باندې بیده شوی و او د هغې چټایۍ چې کوم اثرات وو کومې نښې وې هغه په د پوزکیا د نبی علیه السلام په بدن باندې جوړې وې. ابن مسعود رضی الله عنه نبی علیه السلام ته فرمایي چې که ستا اجازت وي موږ د تا لپاره څه شی وغوړوو څه شی به تا ته جوړ کړو. نبی علیه صلوات والسلام فرمایي چې زه په دنیا باندې څه کوم زه خو د یو سور سړي په شانته یم چې د ونې لاندې دمه وکړي او د هغې نه پس بیا روان شي او ونه پرېږدي. نو زه داسې یم چې د دنیا نه مسافر یم. نبی علیه السلام یو بل حدیث کې روایت یې فرمایي چې زه په دې باندې خوشحالیږم چې بس داسې وخت تېر کړم چې هغه نن یې خورم سبا یې نه خورم یا یو داسې وخت تېر کړم چې هغه د دنیادارو په شانتې نه وي د دنیا سره د مینې محبت په انداز کې نه وي ساده زندگی تېره کړم. نبی علیه صلوات والسلام تېره کړې هم داسې ده. مونږ او تاسو له په هر موجوده حالت باندې شکر ویستل پکار دي. که الله رب عزت دنیا د هغې اسباب راکړي وي هم خوشحالي پرې پکار ده الحمدلله پرې وایه او که مثلا در غریبي وي دا هم ښه وخت دی الله رب عزت یې موږ ټول په صحت روغ او ژوندي ساتي.